قلعه دراوړ چې کوم دنو دا تک موږ وګورو نو د دې دا یو دیوال د دې ځای نه شروع شوی دی تقریبا سره 12 فوټ نه زیات پلن دغلته شروع کېږي او بیا چې کوم دنو دې طرف ته راځي دې طرف ته هم دغه شانته که فرض کا دا ځایونه چې کوم دنو بیا جوړ شوي دي نو اوس دا به دومره دنګ وو خو دا چې دی نو دا وران شوي دي هغه ځای ته که موږ وګورو دغه 130 فوټ دا لاندې ده او دا د هغه سره پورې دا رسېدلې ده له دغه ځایي نه دا چې لاندې اوس موږ ګورو نو تقریبا 113 فوټه چې کوم دی نو دا لاندې ده او په منځ کې بیا دغه آبادۍ وې دغه په مختلف دغه کې چې کوم دی نو په استعمال کې په هغه وخت کې راغلي دي اوس دا ورانې شوي دي او خلک چې کوم دی دلته کې راځي دا هم د بهاولپور د نوابانو زیر استعمال قلعه وه دا قلعه دراوړ دا یو بل منظر چې کوم د دې ځای نه لاندې نه څنګه چې تاسو موږ ووایو چې دا تقریبا 113 فوټه چې کوم دی نو دا ځمکې نه راشروع شوې ده او د دې دنګوالی دی او بیا په مخه باندې دا ډېره زیاته هغه ځای ته تاو شوې ده دغلته که موږ وګورو دا هم د مغولو په طرز باندې جوړه شوې ده خو دا چې کوم دی نو دا بهاولپور د نوابانو په استعمال کې راغلې ده او اوس دا ورانه پرته ده په هغه وخت کې چې کله دلته د بهاولپور د نوابانو نوابي وه نو دا چې کوم دی نو د دې خپل شان او خپل آن او اوس د دې ځای نه موږ ګورو نو دا قلعه دراوړ متعلق زموږ سره دلته کې خپل یو ملګری دی حلیم صاحب ته راته دا ووایه چې ته په دې حواله باندې څه ویل غواړې ډېره لویه قلعه ده ډېره لوی ډېره مهرباني څنګه چې تاسو پته ده مونږ بهاولپور ته په اول ځل راغلي مونږ یاره تاریخي ښار دی وختي مونږ نور محل وکتو کوم چې د بهاولپور د نوابانو د هغې محل اوس هم دا یو قلعه وکتله مونږ نورې قلعهګانې هم کتلې دي خو دا یو ډېره باروب او ډېره غټه قلعه ده ځکه چې داسې پته نه لګي خو چې کوم خلک دلته راشي او هغه په خپله سترګو ویني نو هغوی ته پته ولګي چې دا ډېر انتهایي او ډېره لویه قلعه ده ما د دې بهاولپور د کتو نه بعد یو نتیجه اخذ کړله چې په پاکستان کې کچ کچ ریاستونه خو د پاکستان د جوړېدو نه مخکې نه وو خو دا دوه ریاستونه یو د بهاولپور ریاست او یو زموږ د سوات ریاست دا چې په پاکستان کې زم شوي دي نو د هغې نه وروستو ترقي نه ده شوې که مونږ مخکې وګورو چې د پاکستان کې د شاملېدو نه مخکې بهاولپور دا یو ډېر زیات ترقي یافته ریاست و دغه شان سوات هم یو ډېر ترقي یافته ریاست و کله چې دوی په پاکستان کې شامل شوي دي نو د هغې نه زما خپل اندازه دا ده कि अगर तरक्की उतरेदले था और वहाँ पौड़ा दिन रहते थे। विजिट करके उनको पसंद आ गया था, फिर उन्होंने जंग लड़ी थी हिंदुओं से जंग। किन को पसंद आ गया था? नवाब साहब को। फिर जंग लड़ के उन्होंने नवाब बहावलपुर को, हाँ, रियासत कायम की थी। इसको फतह करके उन्होंने रियासत अपनी बनाई थी। बहावलनगर से लेके ना सातकाबाद से लेके बहावलनगर तक इनकी अपनी रियासत थी। उन्होंने रियासत इसको फतह करके उन्होंने रियासत कायम की थी। तो फिर उन्होंने अपना ये जो है ये हिंदुओं से छीन के उन्होंने बनवाया था, फतह किया था। फतह करके उन्होंने पक्का जो है फिर नवाब साहब ने करवाया था। तो पहले ये हिंदू के वक्त का ये कच्चा था, हिंदू के वक्त में एक कच्चा था। फिर नवाब साहब ने ये जो अभी ये जो आजकल की पोजीशन है ये नवाब बहावलपुर ने बनाया था। हाँ, उन्होंने बनाया था। और अभी जो है अभी इसकी मेंटेनेंस हो रही है, महकमा सारे कदीमों वाले कर रहे हैं, मेंटेनेंस इसकी हो रही है। जिस हालत में बिल्डिंग थी उस हालत में इसको ले आएंगे। और कितनी पुरानी है ये? 1200 साल पुरानी। 1200 साल पुरानी है। 1200 साल। और सामने जो मस्जिद है, मस्जिद 200 साल पुरानी है। वो किले के बाद में नवाब साहब ने बनवाई थी। अच्छा, वो जो मतलब सामने जो मस्जिद है वो 200 साल पुरानी है। 200 साल पुरानी। आगे उनका जो है वो उनका कब्रिस्तान है, नवाब बहावलपुर।
अच्छा वो जो आगे जो टेम्पल नज़र आ रहे हैं वो जो वो नवाब साहब के कब्रिस्तान है। चलो ठीक है तासु ګورئ قلعه چې ډېر لوی منظر چې کوم دی پیش کوي دا قلعه د نننی منظر دی او دا بیا چې کوم دی بهرني چې کوم کلی دی منظر دی او دا زموږ ملګري زه پخپله هم په دې کې شامل یم راغلی او ډېر خلک چې کوم دی دا دلته کې راغلي دي او دا قلعه ګوري دا تاسو ګورئ دا خلکو یو پورا سیل چې کوم دی دا دې طرف ته روان دی هغه طرف ته هم که موږ وګورو دا نوی خلک چې کوم دی د هغې انټري وشوه او هوا چلیږي ډېره مزیداره په هر حال د قلعه دراوړ چې کوم دی نو د دې خپل یو تاریخي اهمیت دی او د دغه نه انکار نشي کېدی اوس هم دا قومي اثاثه ده خو دا ده چې دیوالونه میوالونه چې کوم دی نو غورځېږي او پکار دا چې د دې حفاظت وشي محکمه آثار قدیمه ته پکار دي چې لکه د دې چې کوم دی څنګه چې دا نورمحل رینوویشن شوی دی نو دوباره تعمیر شوی دی یا مطلب دا چې په هغې کې دغه شوی دی نو پکار ده چې په دې کې هم د دې چې کوم دی نو دا چې کومې لوېدلې خښتې دي او چې کوم دیوالونو ته نقصان رسي نو چې دا وشي او دا چې کوم دی نو برابر شي